Bismillahirrahmanirrahim, dear viewers. Welcome to my channel. په نننۍ ویډیو کې به موږ د چپټر نمبر 10 کلاس 5 چپټر نمبر 10 چې دی دغه ټول لغه چې دی ګرامر سیکشن سره ټیسټ ریلیټډ چې څومره میټیریال دی هغه به موږ سټډي کوو. اولنی نمبر زموږ سره راځي سلیبل. سلیبل به موږ څه ته وایو؟ سلیبل چې دی دا یونټ اف ورډ دی. یونټ اف ورډ containing one vowel په دې کې به یو خامخا زموږ سره واول به کې خامخا او usually one or more consonant به کې یو او یا د یو نه سیوا. ټیک شو، دا هغې ته به موږ څه شي سلیبل به ورته وایو. A word can have یو ورډ چې دی هغه زموږ سره یا یو سلیبل یي په ورډ کې او یا د یو نه سیوا سلیبل پکې کېدی شي. لکه موږ دې ورډز ته وګورو. اولنی نمبر ورډ زموږ سره دی هارډینګ چې دی دا زموږ سره two syllable word دی. ټیک شو، بل زموږ سره excitement دی. نو excitement دا زموږ سره three syllable word دی. بل زموږ سره دی conversation څه شي؟ نو دا شو conversation. ټیک شو، دا زموږ سره four syllable word شو. بل sacrifice دی. نو sacrifice دا زموږ سره three syllable word او remember چې دی دا زموږ سره هم three syllable word دی. نو داسې کوېسچن چې دی نو هغه هم په ټیسټ کې راځي چې دا پلان کې ورډ چې دی دا څو سلیبل دی. نو موږ به ولا بیا جواب ورکوو چې دا څو یا 2 دی 3 دی 4 دی او یا 5 سلیبل ورډ دی. ټیک شو، داسې کوېسچن راتلی شي تاسو دا سلیبل چې دی دا هم وپېژنئ. بل زموږ سره راځي ورډ میینینګ. ورډ میینینګ کې اولنی ټکی زموږ سره دی سیکریفایس موږ وایو قرباني ورکولو ته. ټو ګیو اوې سمثینګ دیټ از ډیر ټو یو. ټیک شو، دا زموږ سره په انګلیش کې معنا یا روش موږ وایو منډې وهلو ته، ډېر په تیزۍ سره تلو ته، ټو رن هریډلی. ټیک شو، بل زموږ سره میموري دی ټو لرن بای هارټ. کوم څیزونه چې موږ لرن بای هارټ خلک چې په زړه باندې دغه که لرن کا یا زده کا نو هغې ته موږ میموري وایي. ټیک شو، بل زموږ سره راځي دا انکوایر موږ انکوایري نه وتی دی. نو انکوایر چې دی نو ټو آسک فار انفارمیشن. ټیک شو، دا زموږ سره ورډ مینینګ شو. بل زموږ سره راځي ورډ هومونیمس چې دی که نه وایي هومونیمس آر ورډ هیوینګ د سیم ساوند اینډ سپیلینګ. په هومونیمس کې به دوه څیزونه یو شاني سیم وي، یو به ساوند او بل به صحیح سپیلینګ چې دی هغه به یو شاني، خو د دې ډیفرنس په څه کې په معنی کې به د دې ډیفرنس شي. ټیک شو، یو ورډ چې دی به موږ د یو څیز دپاره استعمالو او بل ورډ چې دی هغه موږ د بل څیز دپاره استعمالو. سپیلینګ ساوند چې دی هغه به یو شاني، خو موږ به د سنټنس سچویشن ته ګورو چې په دې کې د دې ورډ څه معنی ده. ټیک شو، لکه اوس موږ وایو چې واچ چې دی دا موږ ګړۍ ته وایو. ټیک شو، او بل واچ چې دی نو دا موږ څه ته وایو؟ دا موږ کتلو ته، لکه موږ ټي وي واچ کوو یا بل څه دې ته موږ واچ وایو. یو پلای چې دی دا موږ څه ته وایو؟ او لتلو ته. او بل پلای چې دی دویم پلای چې دی هغه موږ څه ته وایو؟ مچ ته. ټیک شو، هاوس پلای دا کوم چې په کور کې مچ دی دې ته موږ پلای وایو. یو بیډ چې دی هغه موږ بیډ ته وایو. ټیک شو، کوم چې موږ سره بله چې ورته وایي بیډ چې ورته موږ وایو، او بل بیډ چې دی هغه موږ څه ته وایو؟ چمکادړ ته. یو فاین چې دی هغه موږ ټیک ته وایو آی ایم فاین، او بل فاین چې دی هغه موږ څه ته وایو؟ جرمانې ته یا فاین ته موږ وایو چې 100 روپۍ فاین پې ولګېدو، 100 جرمانه شو، 100 نه شو. یو پارک چې دی هغه موږ پارک کولو ته وایو. ټیک شو، یا پارک ته هم وایو، او بل پارک چې دی هغه موږ چراګاه ته یا شکارګاه ته وایو. ټیک شو، نو دا زموږ سره یو شان ورډ دی، د هغې سپیلینګ یو شان دی، ساوند یو شان دی، خو مینینګ چې دی هغه بدل دی. نو دقسې ورډز ته موږ هومونیمس وایو. بل زموږ سره راځي هوموفون او په هومونیمس کې فرق دی. ټیک شو، په هوموفون کې هوموفون آر ورډ دیټ ساوند د سیم، د دې به صرف ساوند سیم وي او د دې به سپیلینګ او مینینګ چې دی هغه به بدل وي. ټیک شو، ساوند به سیم وي، سپیلینګ او مینینګ به بدل وي، هغې ته به موږ هوموفونز وایو. لکه دې ورډز ته موږ وګورو فیس او پیس. یو پیس چې دی هغه موږ امن ته وایو دا پیس، او دا بل پیس چې دی نو دا موږ ټوکړې ته وایو. ټیک شو، یو ویټ چې دی هغه موږ وزن ته وایو، او بل ویټ چې دی موږ انتظار ته. ټو چې دی د دې معنی ده بی. ټیک شو، او بل ټو چې دی نو د دې دا زموږ سره هیلپینګ ورب دی که څه دی. یو ټیل چې دی دا موږ کهاني ته وایو، او ټیل چې دی دا موږ ویلو ته وایو. ټیک شو، یو نو چې دی دا موږ نهي ته وایو. څه شي ته؟ نهي ته. او بل نو چې دی دا زموږ سره څه شی دی؟ دا دی جان نه، نو جان نه. ټیک شو، نو دا زموږ سره ورډز دی، صرف ساوند یو شان دی، سپیلینګ او مینینګ یې بدل دی. نو دې ته موږ څه شی وایو؟ دې ته موږ هوموفونز ورته وایو. ټیک شو، هوموفونز او هومونیمس چې دی هغه موږ وپېژندل.
بل زموږ سره ورډ راځي پوینټینګ ورډ. پوینټینګ ورډ چې دی کنه دا موږ هغه ورډز ته وایي چې په دې باندې موږ یو سړي ته یو سیز پوینټ آوټ کوو. یو سیز موږ یو سړي ته پوینټ آوټ کوو ښایي ورته. لکه موږ وایو چې دا پیشو دی هغه پیشو دی یا دا پیشوګان دي هغه پیشوګان دي. نو دغه ورډز ته دا یا هغه دا چې دی دې ته موږ څه شی وایي په انګلیش کې دې ته موږ پوینټینګ ورډ وایي. پوینټینګ ورډ آر یوز ټو پوینټ ټو پیپل اینډ تھنګ. وایي دا موږ خلکو ته یا سیزونو ته چې دی هر څه پوینټ کوو. ټیک شو. وی یوز دیس. دیس چې دی دا موږ د سینګولر دپاره یوز کوو او دیس چې دی دا موږ د پلورل دپاره یوز کوو. که نږدې یو څیز موږ ته پروت وي نو د هغې دپاره به موږ څه شی دیس یوز کوو. ټو ریفر ټو تھنګ دیټ آر نیر. وایي هغه څیزونه چې کوم موږ ته نږدې پراته وي د هغې دپاره د سینګولر دپاره به موږ دیس یوز کوو او د پلورل دپاره به موږ څه شی دیس یوز کوو. خو اوس که څیزونه زموږ نه لري نو سینګولر دپاره به موږ دیټ یوز کوو او د پلورل لپاره به موږ دوز یوز کوو. ټیک شو. لکه یو څیز زموږ نه لرې دی نو موږ وایو چې دیټ از ا کیټ یا موږ بل څیز ویلی شو دیز آر کیټس. ټیک شو. دوز آر کیټس. ټیک شو. نو دا به موږ د لرې دپاره دیټ او دوز یوز کوو او د نږدې دپاره به موږ څه شی دیس او دیز یوز کوو. ټیک شو. بل زموږ سره راځي شوډ. شوډ به موږ کله یوز کوو او شوډ ناټ به کله موږ یوز کوو. وی یوز شوډ to talk about an obligation or for things that are important for people. و یو سیز دی هغه د یو کس لپاره ډیر زیات ضروری دی یا امپورټنت دی اهم دی نو هغې دپاره به موږ څه شی یوز کوو شوډ به یوز کوو. یو سیز د هغه دپاره اهم نه دی نو موږ به ایز اډوایس چې دی شوډ ناټ یوز کوو. یو سیز دی هغه د هغه دپاره نقصاندeh دی یا بیډ دی یا رانګ دی. ټیک شو. نو د هغې دپاره به موږ شوډ ناټ یوز کوو. شوډ چې دی هغه به موږ یو سیز دی هغه د سړي دپاره ډیر زیات امپورټنت دی او شوډ ناټ چې کوم سیز د چا دپاره ډیر زیات نقصاندeh دی د هغې دپاره به شوډ ناټ یوز کوو. لکه موږ وایو چې وی شوډ آلویز فالو د ټریفک رول. نو دا موږ له پکار دی چې ټریفک رول فالو کوو آلویز. ټیک شو. یا یو شوډ سپیک د ټروت. دا هم خبره موږ له پکار ده. یا وی شوډ آلویز ریسپیکټ اور ایلډر. نو دا ټولې خبرې چې دي دا موږ له ډېرې زیاتې ضروري دي. دا درې خبرې موږ له ضروري دي. بل دا خبرې چې دي دا موږ له نه دي ضروري. یو شوډ نټ تھرو ګاربیج ان د سټریټ. ګند چې دی په سټریټ کې نه دی غورځول پکار په ګلۍ کې. یا موږ وایو چې یو شوډ نټ ګو آوټ ساید ایټ نایټ. د شپې بهر ته وتل چې هغه نه دی پکار. نو په دې کې زموږ سره څه نقصان دي نو موږ اډوایس ورکوو سړي له او په دې کې زموږ سره پیدا نو موږ سړي له هم اډوایس ورکوو چې یاره دا کار ساله په کار دی امپورټنټ دی دا کار ستا لپاره امپورټنټ دی. بل زموږ سره راځي وی یوز د اپوسټروفي. وایي دا اپوسټروفي چې دی نو دا موږ یوز کوو ټو مارک د اومیټ لیټر ان د کانټریکشن. کوم چې زموږ سره کانټریکشن ورډ دی چې هغه اومیټ لیټر چې دی هغه موږ مارک کو هغه موږ شو کو. ټیک شو. وین وی کمباین ټو ورډ وی اومیټ سم لیټر. چې کله موږ دوه ورډز چې دی هغه موږ کمباین کوو نو موږ د څه څیزونه چې دی هغه سکپ کوو لرې کوو خارجو پرېږدو. ټیک شو. لکه موږ وایو چې وی ویل. ټیک شو. که دا وی ویل موږ لیکلی نو وی او ډبلیو آی ډبل ایل به ولیکو خو چې دا موږ شارټ فارم ولیکو د شارټ فارم ته موږ د دې کانټریکټ فارم وایو. ټیک شو. کانټریکټ راغونډ شوی فارم دې ته موږ وایو. ټیک شو. د دې دپاره په دې مینس کې دا ډبلیو او آی چې دی دا به ترې موږ کټ کړو د دې په ځای به موږ اپوسټروفي ولګوو. ټیک شو. یا موږ وایو چې دی ډونټ دا ډیډنټ. ټیک شو. د ډیډنټ دپاره ډیډ ناټ. ډیډ ناټ د دې فل فارم دی او د دې کانټریکشن فارم چې دی هغه ډیډنټ دی. نو دا ان او چې دی د دې دپاره موږ څه شی ورکړو دا موږ دا او چې دی د دې دا ترې موږ لرې کړو او د دې دپاره موږ اپوسټروفي ولګوو نو دا د دې کانټریکشن فارم شو یا ایزنټ شو یا آی ایم. ټیک شو. ای په دې کې موږ سکپ کړی دی په دې کې موږ یو آر. ټیک شو. یو آر دا سوري دیر. ټیک شو. نو دیر چې دی نو دا زموږ سره څه شی دی دا زموږ سره کانټریکټ فارم دی د دې آر. ټیک شو. کانټریکټ فارم هم موږ وپېژندو او اپوسټروفي یوز چې دی هغه هم موږ په دې دغه کې چې دی نو هغه وپېژندو. ټیک شو. ښه د دې چپټر اخري ټاپک چې دی هغه زموږ سره دی ایډورب اف فریکوینسي. ایډورب اف فریکوینسي وایي ټیل اس هاو آفن آر فریکوینټلی ان اکشن ټیک پلیس. کم کار یو کار دی هغه څومره آفن څومره اکثر یا ډیر وشو یا فریکوینټلی وشو نو هغې دپاره موږ ایډورب اف فریکوینسي چې دی هغه موږ یوز کوو. د ایډورب اف فریکوینسي چې دی زموږ سره مثالونه دي لکه آلویز. څه شی آلویز په مخه همیشه. ټیک شو. نو همیشه چې دی دا زموږ سره دا ورډ چې دی ایډورب اف فریکوینسي دی. یا دی اوپن. اوپن موږ اکثر. ټیک شو. اکثر هم په دې کې موږ سره یو فریکوینسي ونته راځي یا ریرلی ډیر کمتر ورته موږ وایو یا سم ټایم بعض وخت یا نیور د سره نه. ټیک شو. دا ورډ چې دي داسې ورډ چې کله په سنټینس کې راشي نو دې ورډز ته موږ څه شی وایو
adverb of frequency ورته وایو. adverb of frequency به موږ ته څه ښیي وایي tell us how often or frequently an action take place. یو کار دی هغه څومره frequently روان دی یا often روان دی. ټیک شو. دغه کار ته به موږ دا یا دغه ورډز ته چې دا موږ ته ښیي چې دا کار څومره frequently روان دی یا often روان دی نو دغه ورډ ته موږ څه شی وایو adverb of frequency به ورته وایو. دا شو زموږ سره چپټر نمبر 10. ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې به موږ چپټر نمبر 11 چې دی هغه به سټډي کوو. زموږ سره اوسئ، ویزټ کوئ چینل ته. د الله په امان.